بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه ګران کتونکو خبر به کوو د افغانستان او د پاکستان خو ویل کېږي دا چې په افغانستان کې څه کارخانې لګېدلې دي هغه کارخانې څه شی دي او څومره کارخانې دي بل خوا ویل کېږي دا چې په افغانستان کې د پاکستان څه ګاډي وو هغه کم ګاډي وو هغه سوځېدلي دي ولې سوځېدلي دي چا سوځولي دي په دې ټول هر څه باندې به خبرې اترې کوو موږ سره دا وخت موجود دی صحافي کامران شاه صاحب په نوي پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو مننه جی. کامران صاحب لومړنی به راشو ویل کېږي دا چې په افغانستان کې کارخانې هم لګېدلي خو کارخانو نه پیله به دا خبره وکړو چې کوم د پاکستان ګاډي په افغانستان کې ولاړو هغې ته هور لګولی دی دا هور چا لګولی دی ولې لګولی دی وجوهات څو او دا د څه شي ګاډي دا ګوره د دې نه مخکې لږ ځو او د جی پاکستان افغانستان کې تعلقاتو کې خرابې راغلې په هغې باندې هم خبرې ضرور اترې کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ جی په مختلفو سیزونو باندې او خبرو اترو باندې خرابې راغلې دي جی تعلقات اوس هغسې نه دي څنګه چې مخکې جی وو. نو د دې دپاره د افغانستان حکومت هم خپل څه سټیپس اخیستي دي او د پاکستان حکومت هم خپل څه سټیپونه اخیستي دي. د افغانستان حکومت د خود کفالت طرف ته د تلو څه سټیپونه اخیستي دي او په هغې کې هغوی تر ډېر حده پورې کامیاب شوي هم جی دي. د پاکستان نه چې کوم ګاډي افغانستان ته مختلف قسمه څیزونه اجناس او مال او جی یا زیاتر ادویات چې کوم وړي نو هغه 40 ګاډي په افغانستان کې هغه د افغان حکومت ونیول او دا یې ومومي خپلو تاجرانو ته د افغانستان تاجرانو غوښتي وو دا ګاډي چونکې د افغانستان او پاکستان د یو لوی مودې نه د تجارت او داسې څیزونه روان دي نو دا څه دغه خبر نه وه خو تجارت بندېدو کې چې څومره دا ځل ډیلې وشوه تر اوسه پورې بند جی دی بارډرې بندې دي نو د هغې په وجه باندې د افغان چې کوم حکومت دی افغانستان عبور جی انتظامیه د هغې دا فیصله کړې وه چې د جی پاکستان سره به موږ نور ټریډ نه کوو صحیح خپلو تاجرانو ته یې ویلي وو چې یاره تاسو نورې لارې ولټوئ. جی نو همدغسې د ادویاتو حوالې سره هم د هغې چې کوم مشر دی د عبور حکومت عبدالغني برادر هغه جی دا دغه کړی چې یاره د پاکستان نه چې کوم ادویات راځي نو دا به اوس افغانستان ته نور نه راځي. صحیح دغه ګاډو کې زیات تر ګاډي داسې وي چې په هغې کې ادویات وو نو هغه ادویات هغې دغه ګاډو نه کوز کړي دي او خپلو تاجرانو ته هم دا ویلي وو چې یاره تاسو ته هم انتباه مخکې هم کړې وه چې دا به نه کوئ 3 میاشتو کې دننه درې میاشتو دننه دا خپل دغه چې نن راغونډ تجارت کې خو تاسو تجارت راغونډ نه جی کو او هغې دا هم یو الزام لګوي چې د پاکستان کوم ادویات راځي دلته هم، نو هغه دغه نه وي زود اثر نه وي هغې کې صحیح ډېر اثر هم نه وي ښه جی نو دغه هغه ګاډ نه سامان او دغه کوز کړي او هغه هغې اور ورته لګولي او هغه یې سوځولي دي نو دا خو لومبې دغه انتباه او د تعلقاتو خرابېدو نه پس د تجارت حوالې سره خصوصا د ادویاتو حوالې سره خبره وه. یوه بله خبره جی ډېره اهمه دا وه په دې باندې زما خپله رابطه شوې وه جی د افغانستان د وزارت صحت چې کوم ترجمان دی هغه سره او هغه ماته وایي چې یاره په پاکستان باندې موږ انحصار انتهایي کمو بلکې د 9 نه برابر کو ښه او زمونږ دلته خپلې چې دي تقریبا د 100 نه زیاتې کارخانې چې دي ادویه اساس کارخانې او په هغې کې د سوونو مقدار سره چې مختلف قسم ادویات دي د هغې د جوړولو موږ هڅه شروع کړې ده او روان دي او موږ ته د ادویاتو هیڅ قسمه کمی نشته په دې لړ کې لہذا ځکه موږ اوس د افغانستان سره پاکستان سره دغه ټینګ نه ساتو او دغه موږ ختمو خو یو څیز دی او هغه دا چې د کینسر کوم ادویات دي په افغانستان چې کوم د هغې وفاقي دارالحکومت دی کابل په کابل کې یو هسپتال دی او هغه د قائد اعظم محمد علي جناح په نوم جی باندې جوړ هسپتال د جناح هسپتال دلته او هغه د کینسر د مریضانو علاج کوي نو د هغې د طرفه دا دغه بار بار خپل حکومت ته هم کېږي او پاکستان چې کوم دی ټریډ کې د ادویاتو ټریډ کې کوم خلک دی هغې ته هم دا هغه کېږي چې هغې سره د کینسر چې کوم ادویات دي نو هغه مکمل طور پر ختم دي ښه جی او هغوی وایي چې یاره د کینسر ادویات موږ ته پکار دي خو چونکې ترجمان صاحب چې دی نو یو ډېره غټه دعوه کړې ده هغه وایي چې یاره موږ ته هېڅ قسمه ضرورت نشته نو اوس ګورو چې تر کوم حده پورې دوی دغه ضرورت نه محسوسوي او خپلو خلکو ته دغه ورکوي خو یقیني خبره دا ده چې په تجارت کې که نور تجارت باندې پابندي لګي او که نه لګي هغه د دوه ملکونو ترمنځ خپل دغه دی خو ادویات داسې څیز دی چې دا د انساني ژوند سره ډایرکټ تعلق ساتي
او هغه مریضان چې کوم د کینسر مریضان دي په کار دار چې د هغې دپاره دي که د پاکستان نه ني د بل طرفه دې راوغواړي خو د هغې دپاره دي هغه ادویات دلته مهیا کړي. په دویم سټپ کې به راځو عام تجارت ته. نو عام تجارت کې افغانستان چې دی نو پاکستان باندې انحصار مکمل ختم کړی دی او ډېر داسې منصوبې د دې موجوده چې کوم عبوري انتظامیه د دې د طرفه داسې شروع شوي دي او هغه دوامدارې هم دي او هغه پرمختګ د هغې شروع دی. په هغې کې د ټول نړومبې خو د امو سیند نه افغانستان خپلې ایسې اوبه چې دي نو هغه د یو غټ کینال په شکل کې د ملک بل سر ته رسولو دغه کړی دی او دا کال 2026 هغوی وایي چې یاره په دې کې به دغه کینال مکمل شي. ډېر غټ کینال دی او د هغې نه به په لکونو ایکړه ځمکه بلکې ایکړه نه هکټره ځمکه د افغانستان یو ډېر لوی دغه دی هغه به د هغې نه چې دی نو اوبه کېږي او بیا افغانستان حکومت دا هم وایي چې یاره پوټنشل موږ سره شته چې سبزیانې غنم او جوار او دغسې نور خوراکي اجناسو کې سره د میوو هغوی مکمل خودکفیلی شي. نو یو خو دغه غټه منصوبه ده. بله منصوبه په افغانستان کې د سټیل میلونو د لګولو ده. نو ډېرو ځایونو کې پکې سټیل میلونه دغه شوي دي او هغوی ته د سریې چې د پاکستان نه کوم ضرورت نو هغه تقریبا اوس په ختمېدو دی. دریم د سیمټو حوالې سره دغه دی نو هغه هغوی خپلو ملکونو سره جغتو نورو ملکونو سره د هغې معاهدې او دغه کړي د هغې نه به راځي. دغسې که نور داسې دغه ووایو ضروریات ووایو چې د یو ملک ضرورت وي او د دغه ضرورت وي د هغې دپاره هم هغوی خپل یو سیسټم چې دی نو د هغې د جوړولو په کوشش کې دي او د هغې د نور مضبوطولو په کوشش کې دي. دغسې که وګورو نو په کابل کې د زمونږ د پیښور یا د لاهور یا د دې په شان چې کوم بي آر ټي سیسټم دی ریپډ ټرانزټ چې کوم سیسټم دی د ماس ریپډ ټرانزټ د هغې د شروع کولو یو کوشش هغې روان کړی دی. کامران صاحب لږ راته دا ووایي الله دې وکړي چې افغانستان د په ترقۍ باندې لاړ شي ځکه چې مسلماني ملک دی او زموږ وروڼه دي خو لږ شانتې راته دا ووایي چې ټول عمر دوی د پاکستان دوی استعمال کړې ده پاکستان ته راغلي دي علاجونه یې خپل کړي دي د هسپتال نه بیا ویلی کېږي دا چې اوس دې ته ویلی کېږي دا چې دې کې اثر نشته دی. بعضې کسان پکې وایي چې دا 2 نمبر دوی ده. یو خو راته د دې جواب راکړي. بل راته دا ووایي چې دا کم اخوا زموږ کم د پاکستان ګاډي ولاړو دا سوځېدلي دي نو یاره د دې نه موږ لکه کم میسج اخیستی شو یا پبلک ته موږ کم جواب مخې ته ایښوی شو چې آیا دوباره د ناستې بس بالکل امکان نشته دی د بارډر د کولاوېدو بالکل امکان نشته دی. زه به یو خبره دې کې دا وکړم چې سیاسي بصیرت په هر یو قیادت کې پکاري او دغه سیاسي بصیرت سره هغه مخکې تللی شي. ګوره په افغانستان کې 15 کالو نه یو اړې ګړې روان دی. اول رشیا وه بیا امریکا راله منځ کې پکې د طالبانو او د افغانستان د نورو سیاسي ګوندونو او د متخارب چې کوم ګوندونه دي ډلې دي د هغې ترمنځ پکې خانه جنګۍ مو شوې ډېر څه په دغه ملک باندې تیر شو او یقیني خبره دا ده چې د دغې ملک چې کوم ولس دی هغه ډېر وځپلی شو. نو په موجوده صورتحال کې پکار خدا ده چې د افغانستان چې کوم موجوده واکمن دی هغې د سیاسي بصیرت نه کار واخلي او په سیاسي افهام و تفهیم او په خبرو اترو باندې د مسلو حل چې دی نو هغه د هغې کوشش وکړي. خو که بل طرف ته وګورو ګوره چې زه تاسو ته یوه خبره وکړم لکه زمونږ د پاکستان چې کوم کارخانهدار دي په دې باندې هم ډېر یقین نه کوي که نه. ته په دې خپل ملک کې وګوره د ادویاتو ډېرې دي یو په سوونو قسمونو په زرګونو قسمونه ادویات دي بالکل خو هغه ادویات چې کوم ملټی نیشنل کمپنۍ دي او د هغې ریپوټیشن هم ښه دی د هغې ادویات ګران دي خو کار کوي زمونږ دا نور ادویات کم یو دوی ده چې هغه کار کوي. صحیح لکه د ډېرو خلکو نه ما اورېدلي چې لکه صرف چونی خورو ورچو او نور څه کار نه کوي. دا خبره د افغان حکومت پر حده پورې موږ هم ټیکو ګڼو ځکه چې موږ دلته ځپلي کېږو د دې خلکو د لاسه. اوس هلته چې تاسو کوم میسج یې ورکړی لکه دا خو داسې میسج دی چې دا خو هغه د ماشومانو والا دغه دی که نه چې اوس تا ملک ته ستا دغه راوړو 3 میاشتې خو تا ټایم ورکړی کم از کم دغه خوا ته پرېږده که نه. لکه که په هغې کې هر څنګه ادویات دي اوس هغې اثر ګڼي که نه د رشیا خلاف چې دا مجاهدینو جنګېدل او دا به زخمیان شو ټول به دلته په پېښور هسپتالونو کې پراته که نه. بالکل
تر د کراچۍ پورې به رسېدل. د هغې نه پس چې د دې خپل منځ کې خانه جنګۍ کمې شوې، نور کم یو ملک دوی ته خپل بارډر پلو کړ او د دې مریض یې دلته پرېښی دی. ښه په دې کې زه تاسو ته یو بله خبره هم وکړم چې د دې جنګ سره د افغانستان د ولس عام چې کوم وګړي دي هغه د هغې ریشو د ذهني امراضو د نفسیاتي امراضو دومره غټه وه چې دلته مشهور شفیق سایکاټرک هسپتال دی، په دې کې به په سوونو خلک چې دی نو پراتو، زموږ په نورو هسپتالونو کې به پراتو، نو د امبولانس سهولت ورته موږ ورکړی دی، د علاج معالجې سهولت ورته موږ ورکړی دی. 15 کاله موږ په دې ملک کې دوی وساتل او خپل کاروبارونه مو سره شریک کړل، خپل نړۍ مو سره شریکه کړه. د هغې باوجود کې یو سړی دا خبره کوي لکه دا ډېره د دغه اخلاقو نه پروتې خبره ده. نو دا ټول څیزونه داسې دي چې ما خو تاسو ته لومبۍ خبره وکړه چې اوس هر یو ملک له داسې قیادت پکار دی چې هغې کې سیاسي بصیرت وي او هغه د خپل ملک د عوامو چې کوم مسایل دي کم کړي، بځای د دې چې زیات یې کړي. نو ډیره مننه کامران صاحب، یقینا ډیره ګټورې او ژورې خبرې دي او ګرانو کتونکو دا زموږ صحافي کامران شاه صاحب چې کوم تاسو سره نوې چې کوم اپډیټس او تفصیلات هغه تاسو سره شریک کړو او الله دې وکړي چې د پاکستان او افغانستان کمې د اړیکې خپل منځ کې روانې چې دا ختمې شي، ځکه چې دا دواړه ګاونډي ملکونه دي او تجارت چې کوم ملک نه بل ملک ته کېږي نو ښه خبره ده. دا زموږ نننی پروګرام د پروګرام پورې مال او زما ټیم ته راکړي اجازه. د الله په امان.